أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. نانی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورۃ اعراف پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 10 آیات نمبر 75 76 77 78 79 پنځه آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. څنګه چې تیر درس کې چې نو هغه واقع ذکر شوله نو دغه واقع د نور په کې سګران چې نو هغه نشته آیاتون چې نو هغه ترجمه ده. قال الملأ الذين استكبروا نو دلته وز د دوه قومونو چې نو هغه مذاکره ذکر کوي. یو هغه کسان والو چې د هغوی په حضرت صالح علیه السلام باندې ایمان راوړلو، دویمه هغه ډله وه چې د هغوی ایمان را نه وړو انکار یې وکړلو. نو کمې ډلې چې نو هغه ایمان را نه وړو انکار یې وکړو نو دغه سردارانو غټېټو استکبرو من قومه دی چې نو هغه وویلو د خپل قوم د دغه کسانو ته کم کسانو ته للذین استضعفوا آی کسان ته چې کم کمزوري ګڼلی شول لمن آمن منهم چې چا د دوی نه ایمان راوړو. تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله چې نو هغه لیکلی دي وایي دلته الله پاک د دې دوو قومونو چې نو هغه دوه صفتونه ذکر کړي. الذین استکبروا وایي د دې چې نو هغه دغه خبره الله پاک چې نو د صیغې چې نو هغه معلوم سره معروف سره ذکر کړي. استکبروا هغه کسانو چې د هغوی تکبر وکړلو، او دویم هغه کسان چې د هغوی ایمان راوړو نو دغه په صيغه د مجهول سره د هغوی صفت ذکر کړو. هغه کسان استضعفو نو دا د صيغه مجهول ده. نو دې نه د خبرې ته اشاره ده چې دغه کسانو تکبر نو هغه په خپل مرزي اختیار کړو. دغه کسانو تکبر نو هغه په خپل مرزي اختیار کړو، او دغه نور کسان نو دوی ضعیف نول کمزوري چې نو هغه نول خودي کمزوري ګڼلو. نو د دې وجې نه چې نو هغه په صيغه د مجهول سره چې نو هغه ذکر کړل. کم کسان چې ایمان راوړو نو دې ته نو هغه سوي اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه آیت تاسو ته نو هغه پته شته، تاسو ته پته لګي چې صالح علیه السلام د رښتیا چې نو هغه د الله پاک پیغمبر دی، الله را لېږلی دی. نو دوی چې نو هغه دا جاهلانه خبره وکړه. وسوم ډېر خلک اکثر دا خبره کوي، تاسو نو هغه دا خبره کوي، تاسو په دې کس پسې ورپسې، تاسو په دې ملس پسې ورپسې، تاسو په دې چې نو هغه جماعت کې تاسو پته شته دا حق دی. دا د هغه وخت نه چې نو هغه دا قصې چې نو هغه را روانې دي. نو دوی چې نو هغه ورته دغه شانتي خبره وکړله. نو چې کله دوی دا خبره وکړه نو دا هغوی وی چې په دې خبرې کې خود سره شک چې نو هغه نشته چې صالح علیه السلام د الله پیغمبر دیو کنه. دا خو بدیهی خبره ده، بالکل یقیني چې نو هغه خبره ده چې صالح علیه السلام بالکل د الله رب العزت د طرف نه حق او سچ پیغمبر دی. انا بما ارسل به مؤمنون خو الله چې داغه د کم دین سره را لېږلی زمونږ په هغې باندې بالکل یقین دی، مونږ په ایمان لرو. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون نو دوی ورته وویل چې مونږ چې نو په هغه باندې چې کم باندې تاسو ایمان راوړئ، تاسو وایئ چې صالح علیه السلام الله پاک د هغې سره را لېږلی دی، مونږ د دغې انکار کوونکي وو، مونږ د سره چې نو هغه دا منو نه. فعقروا الناقة نو بیا مونږ چې نو پرونه درس کې وویلو چې د دوی د امتحان چې کوم مطالبه دوی په خپله کړې وه
نو الله چې کومه اوښه رالیږلې وه نو د هغې ځای نو هغه پابندي په هغې کې دا وه چې تاسو به دې ته بدي چې نو هغه نه رسوئ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم تاسو به دې ته تکلیف نه رسوئ که تکلیف مو ورسو نو الله به مو په شدید عذاب سره سخت عذاب درناک عذاب سره چې نو هغه به ونیسي اوس دې څه چل وکړو فعقروا الناقة دې چې نو هغه اوښه د هغې چې نو هغې خپې ووالې دغې چې نو هغې ماته کړه هغې چې نو هغې مړه کوله د هغې خپې ووالې واتوا عن امر ربهم او د خپل د رب د حکم نه چې ووتل سرکشي وکړله بیا د هغې سره چې نو هغه دومره بدبخته قوم او دومره چې نو هټ درمي پکې وه چې د وخت پیغمبر ته یې داسې ونه چې مونږ غلطي وشوله توبه وباسو مونږ له د الله پاک نه چې نو هغه بخښنه وغواړه بلکې د هغې مقابل کې څه ومې قالو یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین ته چې زمونږ سره دا کمې خبرې کې او موږ د کم عذابون نه یری نو که ته د رښتیا پیغمبر د رښتیا چې نو هغه د مرسلینو نه یې نو ته هغه عذاب په موږ باندې راوله که نه حضرت صالح علیه السلام ورته ویلو بس صحیح ده ستاسو د عذاب چې نو هغه درې علامتونه دي یوه ورځ به مو چې نو هغه رنګونه یې زړ شي دویمه ورځ به تک سره شي درېیمه ورځ چې نو هغه به تک تور شي دغه به ستاسو چې نو هغه بیا اخرنۍ ورځ وي سبا له به تاسو ختمې دوی یوه ورځ چې کله رنګونه یې زړ شول دوی ښه ولیدل مشاهده یې وکړله بیا یې چې نو هغې هم توبه ونه باسله بلکې چې کله چې نو سبا له دویمه ورځ شول رنګونه چې نو هغې تک سره شولو نو بیا د دوی سره هم د توبې ټیم ولو نو دوی بیا توبه ونه باسله بلکې دوی په دغه وخت کې چې نو هغه څه چل وشولو راجمع شولو او ویې راځئ چې نو صالح علیه السلام او د هغه کور والا چې نو هغه هم مړه کو د هغوی هم چې نو هغه شهیدان کو ولې وی چې نو هغه که چېرته دی په خپله خبره کې رښتینی او په موږ باندې عذاب راځي نو موږ خو مرونو چې دا نه خو دوی مخکې کو که نه العیاذ بالله او که چېرته چې نو هغه العیاذ بالله د ده دا خبره رښتینې نه نو چې کله خبره رښتینې نه نو د ده به د خپلو دروغو سزا میلاو شي نو دوی چې کله دغه وکړلو درېیمه ورځ باندې دوی چې نو هغه په صالح علیه السلام پسې را روان شو نو الله رب العزت پې د کاڼو باران وکړو اشته چې نو هغه داسې مردار شول نور چې نو هغه الله پاک په عذاب ونیولو بخاري مسلم چې نو هغه روایتونه کې راځي مفهوم یې دا دی وی د مشرق نه واله تر مغربه پورې د دوی چې په کم ځای کې څوک هم خلق ول الله رب العزت هغه ټول چې نو هغه هلاک کړل سوا د یو کس نه ابو رغال چې نو هغه نه نوم ولو دغه ابو رغال چې نو هغه په هغه وخت کې مکه مکرمه کې حرم شریف کولو نو الله رب العزت هغه بچ کو د حرم د برکته خو چې کله هغه د حرم نه ووتلو نو الله رب العزت په کم عذاب چې دی هلاک کړول په هغې عذاب باندې هغوی هم هلاک کړل وایي دا ابو رغال د قبیلې بنو ثقیف کم چې نو هغه په څه کې ولو طائف کې پاتې کېدل د دغې قبیلې دغه خلک چې نو هغه د ده اولاد کې ول دا د هغه نه چې نو هغه پاتې شوي دي د هغوی دا ولو نو دغه کسان دا ټول الله پاک څه کړل هلاک کړل فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فی دارهم جاثمین ونیول دوی لره چې نو هغه سختې زلزلې رجفه چې نو هغه څه ته ویلی کېږي نو وایي چې نو هغه رجفه دا چې نو هغه سختې زلزلې ته ویلی کېږي علامه سعودي رحمه الله فرمایي چې رجفه چې نو هغه سخت اواز ته ویلی کېږي خو صحیح قول دا دی چې رجفه چې نو هغه سختې زلزلې ته ویلی کېږي او د دې دوه قسمه عذابونه راغلي ول دلته چې نو هغه دا دی او غالبا په صورت نحل کې دی که کم ځای نو په صورت حجر کې چې نو هغه دا دی چې په دوی باندې سخته اواز جبریل علیه السلام پې چې نو هغه خطرناکه چغه وباسله د هغې سره د دوی زړونه واچودل نو دواړه سزاګانې شوې لاندې زلزله شوه او دغه شانتې بره نه چې نو جبریل امین چې نو هغه پې چغه وباسله فاصبحوا بدارهم جاثمین نو دوی چې نو هغه سهار کړل په خپل کورونه کې پړ مخې پراته ول آیات نمبر 79 کې الله وی فتولى عنهم حضرت صالح علیه السلام د دین واپس شولو وقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ای زما قومه ما خو تاسو ته رسولو د خپل رب چې نو هغه پیغام ونصحت لكم تاسو ته مې نصیحت چې نو هغه هم ډېر وکړو ولکن لا تحبون الناصحین خو تاسو نصیحت کوونکي چې نو هغه نه خوښوئ وی دی کم وخت ویلو نو دوه قوله دی راجع قول چې نو هغه دا دی چې کله دغه قوم الله پاک هلاک کړلو
نو صالح علیه السلام سره په دغه وخت کې چې نو هغه 4,000 کسان چې نو هغه مسلمانان شي ول مسلمانان ولو دی چې کله د دغه علاقې نه راوتل هجر دراتللو نو په دغه دوران کې صالح علیه السلام دې ته مخاطب شو او دا خبره وته وکړه اوس دا څنګه دی اوریدل بیا دغه کې دا قصه نو او دی اوریدلو لکه څنګه چې حضور علیه السلام جنگ بدر کې غزوه بدر چې کله وشولو او د کفارو چې نو هغه لوی سرداران هغه مردار شولو بیا د هغوی هلته هغه یو کوی ته واچولو د الله پیغمبر چې نو هغه ورته مخاطب شولو عمر رضی الله تعالی عنہ ته د الله رسول دی اوري نبی رسول الله او د نن ورځ ستاسو نه ډیر اوري نو دغه شان دي ته چې نو هغه صالح علیه السلام مخاطب شولو او دې ته وی ما خو ته پیغام را ورسو نصيحت مې راته وکړلو خو تاسو دغه نصيحت چې نو هغه نه خو خول نصيحت کون کې تاسو چې نو هغه نه خو خول دا غیرت نن دا انجام ملاو شو بیا صالح علیه السلام او دا هغه سره چې کم مسلمانان ول د هغه ځای نه یمن حضرموت ته چې نو هغه را ورسېدل هغه ځای کې بیا آباد شولو اوس وایي چې نو هغه حضرموت دې ته دا ولې ویل کی نو حضرموت دې ته دیو چې نو ویل کېږي چې کله صالح علیه السلام هغه ځای ته رالو تقریبا چې نو هغه اتاو یا کله خواشه چې نو هغه عمر ولو دغه وخت کې چې نو هغه صالح علیه السلام چې څنګه الته رالو نو الته هغه صالح علیه السلام وفات شولو نو ځکه وای دغه ځای ته چې نو هغه حضرموت ویل کېږي چې هغه ته الته مرګ نو هغه حاضر شو الله دې موږ ته خپل کلام صحیح په نصیب کړي قال الملأ الذين اويای کسانو استكبروا چې نو سردارانو چې تکبر کړو من قومه د قومنا للذين آی کسانو ته استضعفوا چې کمزوري ګڼل شي ول لمن امن منهم خاص طور هغه ته چې ایمان نه وړو د دینه اتعلمون آیت سپويږي ان صالحا چې بشک صالح علیه السلام مرسلون را لګل شي یعنی پیغمبر د من ربه دا د رب د طرفه قالو نو اویلو دوی انا بشک بما پاغس ارسل به چاغوت هغه پر لګل شوی د مؤمنون ایمان لرونکیو قال الذين استكبروا نو اویل آی کسانو چې کبر جنول تکبر کون کیول انا بالذي امنتم به کافرون بشک موږ باغ باندې چې تاسو په ایمان نه وړې د انکار کون کیو کفر کون کیو فاقر الناقه پس دی او جل چې نو هغه کټ کړل چې نو هغه اوخخ په واتو او سرکشی وکړه ان امر ربهم د خپل رب د حکم نه وقالو او دی ویل یا صالح اے صالح علیہ السلام ایتنا بما تعدنا راوړه هغه کم چې تو زموږ سره وعده کې ان كنت من المرسلین کچری تو د پیغمبرانو نه فاخذتهم الرجفه پس ونی ول دی لر زلزله فاصبحوا پشول دی فی دارهم پکورن خپلو کې جاسمین پړمخې پراتا فتولى عنهم پس مخواړ ولدینا اغوی وقال او وی یا قوم ازما قوم لقد ابلغتكم بشک رسول ما رتاستا رسالت ربی پیغامات د خپل رب ونصحت لكم او نصیحت میکړو تاسو ته ولکن لا تحبون الناس لیکن تاسو نصیحت کون کې نه خوښوئ